السلام علیکم. بلډ پرشر څومره خطرناک وي، دا موږ په څنګه طریقه باندې وجني، دا موږ په څنګه طریقه باندې پیچیدګو ته ور مخامخ کوي او داسې پیچیدګو ته چې د هغې بیا ریورس کېږي هغه بیا خپل ځای له نه راځي. یو ډېر خطرناک څیز دی خو موږ خلک یې عموما ډېر اسانه باندې اخلو. بلډ پرشر ونو عمر له ایزي ما اخلي. په دې مه پوهه کومه چې یاره بلډ پرشر په څنګه طریقه باندې اول په دې باندې چې بلډ پرشر په څنګه طریقه نقصان کوي، دماغو کې په څنګه طریقه نقصان کوي، بیا په دې باندې چې زړه په کومه طریقه خرابوي، بیا په هغې پسې یو پیره باندې چې ګردې او نظر په کومه طریقه باندې خرابوي. په دې مه پوهه کومه که تاسو د وخت خپل بلډ پرشر کنټرول ساتو تاسو به دې پیچیدګو ته نه مخامخ کېږئ. که تاسو د وخت بلډ پرشر کنټرول نه ساتو تاسو ته به ښه ایزي ګرځي، تاسو ته به هېڅ مسله نه وي، خو چې یو پیره پیچیدګو ته ور مخامخ شئ بیا به پکې څه کېږي نه. دا پروګرام در سره په غور او کوشش دا وکړئ چې نور ورونو سره هم شریک کړئ. زمونږ د زړه نه چې کومه ایاټه وتې ده د دې نه 15% وینه چې ده نو دا بره دماغو ته تللې ده. په دماغو کې دا اینه چې دا بیا په دغه طریقه باندې په وړو آرټریز کې غټې آرټریز بیا د هغې نه وړې بیا د هغې نه نورې وړې په دغه طریقه باندې تقسیم شوي دي. د منځ کې راته وضاحت کوم چې بلډ پرشر مطلب چې موږ لیکو چې 120/80 نو دا 120/80 څه شی دی. اول په دې باندې موږ تاسو ځان پوه کړو. 120/80 دا رګ به زه راوالم او دلته بیا راوړم. دا زمونږ سره رګ دی. د 120/80 د دې مطلب دا دی چې د 120 پاور سره د اینه چې دا د رګ د پاسه زور کوي او دا یو طرف ته بل طرف ته وځي. د دې مطلب دا نه چې دا په 120 کیلومتر په غنټه روان دی یا دا په 120 متر په غنټه رفتار سره دا روان دی. 120 هغه دی چې کله زړه دا چلو کی او دا پمپینګ قوت دی نو په دغه وخت کې د وینې پرشر ډېر زیات وي په دې رګونو باندې. دې ته بلډ سپیډ نه ویل کېږي، دې ته ویل کېږي بلډ پرشر. نو پرشر مطلب دا چې دا په دې رګ باندې پرشر شي. بیا د 80 هغه رفتار دی چې کله زمونږ زړه راغون شي او ریلیکس دوران کې شي نو په دغه وخت کې چې کومه بلډ فلو روانه وي او د بلډ په دې باندې کم پرشر اچولی کېږي نو دغه ته ویل کېږي د بره ته ویل کېږي سیسټالیک او د لاندې ته ویل کېږي ډسټالیک. اوس په عامه سرمن کې که پاس مطلب موږ یو لاس راولو دا خپه شوله یا لاس شولو په دې کې یا په نور وجود کې په دې کې چې زمونږ کم آرټریز راغلي دي نو که په دې کې د دې رګ د پاسه د وینه پرشر اچوي نو دې ته شاته مسلز دي سرمن د ورته غوښه ورته لګېدلې. د دې داسې مثال ده لکه یو ټوپ کې چې ته پرشر ورچوې او هغه ته په ټیر کې بند کړی نو دا څیز به زور نه اخلي دومره. ولې به نه اخلي چې یاره د دې شاته ټیر لګېدلی دی. اوس چې کله دماغ شي نو د دماغو مثال دی دا د سیمی سالډ دا منځ نرم دی. راځئ دننه راځئ دا نرم دی نو دلته ورته شاته ټیر لګېدلی دی. په دې دماغو کې د آرټریز ته شاته ټیر مېر نه دی لګېدلی نو دا آرټریز چې کوم دي چې کله ستا پرشر سیوا کېږي نو دا زور په اسانه باندې اخلي، دا زور په ډایلیټ کېږي. خو د هغې مقابله کې کوشش د سیستم په خپله باندې دا کوي چې زه د آرټریز یو طرف نه بلډ پرشر دا کوشش کوي چې زه دا کولاو کړم، بل طرف نه د وجود خپل دفاعي نظام دی هغه زه دا کوشش کوي چې زه دا تنګ کړم. د هغې په مقابله کې به څه وشي د دې دواړو په دې پرشر په دوران کې د دې د اکسرسایز په دوران کې دا آرټریز چې زموږ سره دي دا پیړېږي، سختېږي هم پیړېږي هم او دا دننه تنګېږي هم. خو د دماغو کې بله مسله سي د دې مثال تاسو له ما درکړئ د ټوپ لکه یو ټوپ دی دا اوس په ټیر کې بند دی د دې به ځان حساب کتاب خو که دا ټوپ چېرته موږ راویستو د ټیر نه او دې کې موږ هوا ورچوو مثال خبره کوو په دې باندې کله موږ هوا ورچوو په دې کې کله هوا سیوا کېږي نو په دې کې به په ځای باندې دا پړسېدلي ځایونه راځي که خیال مو کړی. دا خو یو عامه مشاهده ده موږ او تاسو کړې ده. د دې دماغو داسې کار وشي چې د دماغو ته چوک شاته راټیر نه نو په دې کې دا پړسېدلي ځایونه ځای لکه مطلب په دې ځای کې دا آرټ ده په دې ځای کې دا ځای وپړسېد دیوال یو طرف ته بل طرف ته لاړ دا آرټ ده په دې ځای کې لاړ دا آرټ ده په دې ځای کې لاړ دا آرټ ده په دې ځای کې لاړ. دې له میډیکل ساینس نوم ورکړی دی انورزم ANEURYSM انورزم. دا انورزم د بعضې کسانو قدرتي په دماغو کې ساز وي خو هغه دومره نقصان نه کوي او د بعضې کسانو د پرشر په وجه باندې چې کوم ساز شي نو هغه لکه اوس یو ټوپ د وپړسېد نو ظاهره خبره ده چې دا ټوپ به په دې زمانه ډس په اسانه مقابله کوي په مقابله د صحتمند ځای کې. اوس چې کله بي پي زیاته شي او کنټرول نه بار شي نو په دې کې دا انورزم چې دی یو یا دوه یا درې دا انورزم یو هم کېدی شي دوه هم کېدلی شي درې هم کېدی شي او بې شمار هم کېدی شي. دا انورزم د دماغو په دې غاړو کې هم کېدی شي او دا انورزم د آرټریز څنګه د دماغو ته ورغلي دا هم په دې ځای کې هم کېدی شي. اوس بعضې کسان د دې نه ان د سپاټ یا په ګنټه دوه درې کې مري ولې چې دا څنګه دې ځای کې دا مین برانچ ورننوتی نو په دې ځای کې کوم انورزم د دې کسانو دا وشلېږي چې دا وشلېږي نو اخوا ته د دماغو میکزیمم حصې ته بلډ سپلای کمه شي چې بلډ سپلای کمه شي دا کسان ان د سپاټ مړه شي. اوس په دا انورزم فرض کړئ مطلب دا په دې ځای کې د 45-40% حصه کې دا انورزم کټ شو چې دا کټ شو نو دا ورځ پورې دوه پورې درې پورې هسپتال پورې دا ورسېږي او بیا دا هغه انسان چې به ستا ورکړي دغه د ژوند چې کومې ساګانې وي هغه ختمې شي. بعضې کسانو دا انورزم بیخي په دې غاړه کې کټ شي چې بیخي په دې غاړه کې کټ شي نو دغه کسان عموما ژوندي خو پاتې شي خو دوی عمر دپاره مفلوج وي د دوی معذوره پاتې کېږي عمر دپاره. نو موږ اکثر وایو ورونو چې یاره زما بلډ پرشر دی خو ما ته څه مسله نشته نو 120/80 دا MMH دا بلډ پرشر چې کوم دی دا زموږ دپاره معتدل دی. د 120 نه والا د 130/80 یا 140/50 130/85 که فرض کړه دې ته ورسېږي نو دې ته بیا میډیکل ساینس ورکړی دی الیویټډ
الیویټډ مطلب دا چې دا ګوره په بره باندې روان دی. د دې 130 بټه 80 نه که فرض کړه دا 139 بټه 80 یا بټه 85 دې ته ورسېږي، دې ته ویل کېږي پري هایپرټنشن. پري هایپرټنشن هغوی به وایي چې ته د دې خیال ساته. د دې داسې مثال دی لکه زه دا ګیلاس دی ځکه دا مې د اوبو ډک او دا زه اوار ډک کړم. یو سړی دا نشي ویلی چې تا په دې کې اوبه ډېرې کړي، یو سړی دا هم نشي ویلی چې په دې کې اوبه کمې دي. که دا ګیلاس معمولي غوندې خوځېږي راخوځېږي د دې نه به دا اوبه اوړي. نو 140 بټه 80 چې کوم دی دا ستا بلډ پرېشر مقدار تاسو ختم شو. که ته مخکې ځې ستا بلډ پرېشر نور مکمل ته د بلډ پرېشر مریض کېږي. او همدا بلډ پرېشر چې کله ستا په وجود باندې باقاعده پاتې شي باقاعده، نو دا به ستا په دماغو کې انوریزم سازي. که دا 150 بټه 85 که دا 160 بټه 80 که دا 160 بټه 90 که دا 160 بټه 95